نور رمضان نور رمضان نور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم عزیزانو، نبی علیہ السلام مبارک اخپل ترت فرمائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی اے زما ترو تا ته یو تحفه در نکم، تا ته یو هدیه در نکم، یو بخشش درته ونکم؟ یا رسول الله خامخا ضرور به ضرور راته وکړه. یو روایت کې راځي وی نبی علیه السلام دو فرمایي چې ای زما تر سبا راشه، یو عطیه بخشش هدیه به درکړم. فرمایي چې کله زه رالم وی نبی علیه السلام مبارک ما ته صلات تسبیح وښودو، او د صلات تسبیح د ښودلو سره نبی علیه السلام مبارک ما ته یو دوه خبرې په اهمیت سره وښودلې. یو یې راته وفرمایل ای زما ترو کو چېرې دا مونځ ته کوې د څلورو رکاتو په یو نیت باندې، نو که ستا ګناهونه واړه دي او که لوی دي، که ښکاره دي او که پټ دي، که ستا څومره ګناهونه دي الله به دې دا ګناهونه وبخي. او یو روایت کې راځي نبی علیه السلام وفرمایل که چېرې د عالج د میدان برابر دی، عالج د عربو کې یو میدان دی پای کې شګه ډېره زیاته وه، مراد دا کو د هغې شګې امر برابر دی، د هغې میدان د شګو برابر دی هم به الله وبخي. او دویم راته وویل زما ترو دا مونځ روزانه کوه، که روزانه نشي کولی په هفته کې کوه، که په هفته کې نشي کولی په میاشت کې کوه، که په میاشت کې نشي کولی په کال کې کوه، که نه په ټول عمر کې خامخا یو پیره وکړه. علماء کرام فرمایي وی د دې دومره فضیلت نه وروسته چې بیا یو مسلمان بنده دا مونځ نه کوي، دا د خپل کمی دی، دا د خپل د ثواب هغه ذخیره ځان نه برابري. او بیا راته نبی علیه السلام مبارک طریقه وښودله، وی طریقه دا ده د څلور رکعتو نفل نیت صلات تسبیح وتړه، نیت مې کړی د د خلاصه څلور رکعت صلات تسبیح مونځ ادا کوم، خاص خدای لره محمد کعبی شریفی په لوري کې الله اکبر، بیا به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک، د دې ځای پورې به ووایي. نو چې د دې ځای پورې ووایي نو دې مونځ ته صلات تسبیح ځکه وایي چې په دې کې تسبیحات دي، او په دې څلورو رکعاتو کې 300 پیرې دي، او په یو رکعت کې 15 پیرې دي، چې 15 له په څلورو کې ضرب ورکړي 300 پیرې ته راځي. نو په هر یو رکعت کې به 15 پیرې پوره کوي. څنګه به پوره کوي؟ په دې طریقه نو چې ولا اله غیرک ووایي په دې ځای کې به 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا به 15 پیرې ووایي. او کو سره ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ووایي، دا ډېر بهتره ده، نورم ثواب. نو دا کلمه به دلته 15 پیرې ووایي. اوس یو مسله یاد ساتئ، یو خو انسان داسې چې هغه ته په ذهن کې یادي، نو که سړی پې د مونځ نه مشغوله کېږي، په مونځ کې چې کوم دی خلل نه راځي، د ده خشوع خضوع پې نه خرابېږي، نو په ذهن کې د یاد وساتي. نو که په ذهن کې یاد نشي ساتلی نو بیا علما کرام د هغې طریقه ښیي. نو طریقې بیا دا د داسې به نه کوي چې داسې یو بند بل بند بل بند دا چر به نه کوي، نه، په دې یو ګوتې به بل ګوتې لږ زور ورکړي، یو ښه زور به ول ورکړي، دې بل ګوتې به بیا داسې لږ زور ورکړي، دې بل له به داسې لږ زور ورکړي، چې په دې طریقه باندې به بیا هغه شماري. نو 15 چې دا کله وي 15 شو، 15 وشمارلی شو، چې بیا د سره که 15 شو، چې بیا د سره که 15 شو، نو په دې طریقه باندې بیا دغه شمار جایز دی. خو داسې به هم نه شماري چې ستا ذهن هغې ته متوجه شي، او داسې به هم نه شماري چې ستا نه عملي کثیر راشي او مونځ دې فاسد شي.
نه انتهایی په احتیاط سره، انتهایی په کم عمل سره په ګوتو باندې به د هغې شمېر کړه. نو 15 پیرې به ووایې، چې 15 پیرې دې ووایې بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ووایې، بیا به سوره فاتحه ووایې، بیا به سورت ووایې. دلته م یو بله خبره یاد ساتئ. حضرت عباس رضی الله عنه تپوس وکړو، وایي حضرت وی تاسو ته څه سورتونه یاد دي چې نبي علیه السلام خودرې دي؟ وي او یاد دي راته. وی څه دي؟ وی په اول رکعت کې الهاکم التکاثر، په دویم رکعت کې والعصر، په درېیم رکعت کې قل یا ایها الکافرون، او په څلورم رکعت کې قل هو الله احد. وی دا راته یاد دي، دا راته نبي علیه السلام ښودلي. نو که بیا پکې ته هر یو وایي جایز دي، څه مسله پکې نشته، خو بهتر دا ده چې دا پکې ووایې، ځکه چې دا د نبي علیه السلام نه، د هغه د تره نه منقول دي. نو بیا الهاکم التکاثر کو دا صورت درته یاد دی ښه ده که نه دی یاد؟ قل هو پکې ووایه. دا به ووایې. د دې د ویلو نه وروستو 10 پیرې به بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ووایې. او چې کله 10 پیرې دې پوره کړو بیا به رکوع ته لاړ شي. په رکوع کې به سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم چې 3 پیرې ووایې، 10 پیرې بدل د تسبیح ووایې. او بیا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، د دې نه بعد به 10 پیرې ووایې. بیا به لاړ شي نیغ سجدې له، په سجده کې سبحان ربي الاعلی به ووایې 3 پیرې، د هغې نه بعد به 10 پیرې ووایې. بیا به سجدې نه پاسې چې کله پاسې کښېنې جلسه ورته ویلی شي، په دې جلسې کې به 10 پیرې ووایې. بیا به بلې سجدې له لاړ شي، هلته به سبحان ربي الاعلی ووایې، د هغې نه بعد به 10 پیرې ووایې. دا ټوټل 15 پیرې پوره شو په یو رکعت کې. او بیا چې دا ووایې نو نیغ به پاسې. نو چې څنګه دویم رکعت ته پاسې، د پاسېدو سره متصل به په کلمه باندې شروع وکړي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 15 پیرې به ووایې. او بیا په ټولو رکعتونو کې به په دغه طریقه باندې ووایې، په کومه طریقه چې اوله رکعت کې موږ بیان کړو. رکعت به وشي، قاعده به وشي، لنډه قاعده. د لنډې قاعدې نه چې څنګه پاسې، بیا به دغه شان 15 پیرې ووایې. د صورت نه بعد 10 پیرې، په رکوع کې 10 پیرې، د رکوع نه پاسېدل 10 پیرې، په سجده کې 10 پیرې، سجدې نه پاسېدل 10 پیرې، په بله سجده کې 10 پیرې. دا به په دې طریقه سره 300 تسبیحات پوره شي. یو خبره یاد وساتئ، خو د چا نه سوا شو نو دا تسبیحات ویل سنت دی، په دې سجده سهوا نه راځي. خو که چا کم ووي نو کم والا ویونکي سړي ته پکار دا ده چې را روان کم رکن دی پای کې پوره کې تعداد دپاره دی چې صورت تسبیح پوره شي. کن د فقه مسله دا ده که یو سړي د دې تعداد نه کم ووي نو نفل یې شوي دی، خو صورت تسبیح نه دی شوی. ګورئ ها څه طریقه، یو سجده کې ستا نه هیر شو نو په بله سجده کې د هغې قضا وکړه، هغې کې 20 پیرې ووایه. خو یو خبره م یاد ساتئ، که په رکوع کې د نه هیر شو نو د رکوع دغه تسبیحات به په قومه کې نه وایي، او که په سجده کې د نه هیر شو نو د سجدې دغه تسبیحات په جلسه کې نه وایي. ولې به یې نه وایي؟ د هغې مین وجه دا ده چې دا قومه او جلسه تابع دي د رکوع سجدې، نو دا به د رکوع سجدې نه اوږده نه وي، دا به لنډ وي. نو که ته پکې دغه م وایې، د خپل پکې م وایو او هغه قضا پکې م وایې، نو د رکوع سجدې نه اوږده شوه که نه، چې اوږده شو مونځ یې مکروه کېږي. علامه شامی رحمت الله علیه فرمایي چې نه دا به دې کې نه وایو، بلکې په څه کې به یا به په سجده کې ووایې، که په رکوع کې دنه قضا شوي دي، هیر شوي دي دنه، نو په سجدو کې ووایې. دا د صلات تسبیح طریقه ده. اکابرین علماء امت ډېر په اهتمام سره صلات تسبیح به کوو، خصوصا په روژه کې به اکابرینو کې دا یو عام رواج د صلات تسبیح چلېدو د جمعې په ورځ. او بهترین وخت د دې دپاره کوم یو دی؟ د زوال نه وروسته دا بهترین وخت دی. عبدالله ابن مبارک رحمهم الله تعالی هغه به روزانه کاو، او کله به یې کاو چې څنګه به ټیم داخل شو، اذان به وشو، د اذان نه بعد به شروع کو، د مانځه نه مخکې به خپل تسبیح هغه کړی و. نو بهترین وخت
هغه د زوال د ماسپښین نه وروسته دی بهترین وخت غټه انتهایی د ثواب ذریعه ده د ګناهونو د معاف کېدو دپاره ریګمال د ګناهونه ختموي دې وجې نه اهتمام پکار دی زده کول یې پکار دي د نبي علیه السلام کم سے کم دا خواهش خو پوره کول پکار دي چې په زندګۍ کې سړی یو پرې خامخا دا وکړي او د دې متعلقه چې کوم اهم مسایل هغه موږ بیان کړو وما علینا الا البلاغ